وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك المؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی معزز و مکرم العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم سے دامت برکاتہم العالیہ انتہائی معزز و مکرم زمنگ نند دغ عظیم اور دغ مقدس اجلاس مہمان انتہائی معزز و مکرم زمنگ استاذ ٹولو پر شریک مربی و محسن قائد خیبر پختونخوا حضرت مولانا عطاء الرحمن سے امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا انتہائی معزز و مکرم اور زمنگ استاذ دی ازلاو دا پر یو نعمت غیر مترقبہ ڈیر قدر من اور ڈیر عزت من حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب MNA امیر جمعیت علماء اسلام آل پاٹا انتہائی معزز و مکرم جناب حضرت مولانا مانا شاہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع مردان پسٹیج میں تشریف فرما معزز اکابرین او دغ عظیم او دے مقدس اجلاس تا تشریف راوڑن کو انتہائی معزز و محترم ہو اللہ رب العزت دے زمانگ استاسو دا مشرانو پا حکم میں دل درات دل کے ناستل دا دین اسلام دا سربلندی دا بارا بکر من کے دل دا ہر صدی اللہ رب العزت پخبل دربار کے پا عبادت من قبول و منظور و گرزائی خوگو عزت مندو تاسو دا دیر مدیرہ سے انتظار کیے تقریباً 2 بجے تاسو تشریف راوڑے دے دا گرمی موسم ہم دے چونکہ زمانگا سہر ثوابی کے پروگرام ہو بیا مردان کیوں دی وجن لوگوں نے تاخیر سر منگ اجلاس سر اورا سے دلو اور دنن اجلاس بنیادی غرض و مقصد ایجنڈا و پیشنامہ خوگو عزت مند و قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن سے دامت برکاتہم العالیہ چھ بدی وقت کے بدی صبح کے بدی ملک کے چکم دا گناگو حالات تی کم جذباتی ماحول دے پدغا عقل منتے یو عظیم الشان کانفرنس کول دا دین لابودی دا و دا ضروری دے نو پدغا اساس منتے اگوی اعلان ہو فرمائے لو چھ صوبہ پختونخوا جماعت پا دا پیخور پا مقام منتے پا 7 ستمبر یوم الفتح عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس پا دوی انعقاد کئی او غید پارا پا تیاری کئی نن سلاسو دے ذلے تا صوبائی جماعت پا دغا ایجنڈا ہم پا دغا بنیاد مندے تشریف راوڑے دے او تاؤس سر باغوی تفصیلی خبری کئی انشاءاللہ زمان دا سے خواہ دا کذب بیان حکم و تقریر حکم و خبر حکم صوبائی جماعت لخوا چکم آغا منظم یو ایجنڈا دا و پاغی مند زمان صوبائی امیر سے محترم تفصیلی خبر پاغی مند کئی زمان دا سے خواہش تے چھ بدے لن تنگ وقت کے 2 و 3 تقریر نکی گی کچل تمنگ ہوتا سو خب دلچسپی سرا خب توجہ سرا تو صوبائی امیر سے محترم دا بیان وورو انشاءاللہ دیر استفادہ با ہوکو اور دیر زیادہ پائدہ با موشی اور چھ بکم بنیاد و بکم غرض دا جماعت راغلے دے خوگو عزت مندو اغا مقصد بہم چکم دنو حاصل شی خوگو عزت مندو پسیشن کوٹ کے چکم واقعہ ہوشوا اور دا اغی واقعینا چکم جذبات ماحول جوڑ شو فاغا اساس منتے دا یونین کونسلو ملگرو دا یونین کونسل قیادت چکم دنو دیر تنگ کڑے ہو دا تاثیرونو کارکنانو تحصیل قیادت کا مجبورہ کڑے ہو دا اسلاو پسطہ مندے کارکنانو دا اسلاو قیادت چکم دنو پریشان کڑے ہو جتاسو دا پالیسی اعلان ولی نکوئی دا پروگرام اعلان ولی نکوئی خوگو عزت مندو دا یو خبر ازان سر نوٹ کئی گورے تاسو عام خلق نی اور نا دا عام پاٹو پشان خلق یی تاسو دا جمعیت علماء اسلام دا کاروان اور دا قافلی سپایان یی ستا دا اکابر و تاریخ دارا روان دے چھ دی پا مسئلہ خپل اغا خوب بیخ تزان اور سین نبات پاگی مدی بیارائی قائمائی خوگو عزت مندو دا جمعیت علماء اسلام کاروان و قافلہ دا دوی انداز جذباتی ندے دا دوی انداز وقتی ندے دا دوی انداز وقتی ماحول ندے دا ہر مسئلے بیخ او بنیاد تا چکل ازان اور سینو دا آغی نبات دا آغی متعلق یو پالیسی یو پروگرام او یو فتوہ دا آغی نبات ورکی خوگو عزت مندو کم خلق چی دا جذباتی دا جلبازی مظاہرہ کئی او سکورنگ لکہ ایمل ولی خان فورن چکم دنو پریس کانفرنس کو ہوا ایپ ایمانداری و پریس کانفرنس و لخل کو بدی مخبا پر بس وروش تی کوروی نیشتر ولی ذکر خوگو عزت مندو اگر ڈیپ خلق ندے جور خلق ندے اگر محققین خلق ندے تحقیق نکے و اسے چی کم خواروانی ندی مرسی
ستاسو تاریخ دا نه دی ستاسو تاریخ دا دی چې تاسو کله یو پالیسی اعلان کوئ نو ستاسو د پالیسۍ په انتظار صرف تاسو نه یې صرف پښتونخوا نه وي صرف پاکستان نه وي تمام عالمی دنیا ستا د قیادت په انتظار وي چې د پلانکۍ مسلې متعلق اوس د پالیسي ورکوي او دی به څه وایي نو خوږو عزتمندو هغې دپاره به د تحقیق ضرورت وي که به نه وي هغې دپاره به ځان بنیاد ته رسول اکابرو ته استفتاء رانه د فلسطین د ځمکې چې د فلسطین ځمکه په یهودو خرڅول څنګه دي مفتی کفایت الله درې واړه ځلې پې ولیکل چې شرعاً جایز دي او سیاستاً دا ناجایز دي هغوی وایي چې یو شی په شریعت کې جایز شو نو سیاست پکې لاسه ته وایي نو هغوی په یهودو ځمکې خرڅول شروع کړل هغوی چې زموږ د اکابرو رای ونه منله او غلطي وکړه د هغې د غلطۍ په وجه نن د فلسطین بچي نه نن د ټول امت مسلمه بچي په اور کې ولاړ دي که نه دي ولاړ خوږو عزتمندو نو تاسو هر وخت چې هر قسم مسله راشي نو تاسو به جذباتي ماحول نه جوړوئ تاسو به خامخا خپل قیادت په داسې خبرو نه مجبور خوږو عزتمندو داسې یو قدم والي چې سبا له به تاسو هم شرمنده یې موږ هم پې شرمنده یو خوږو عزتمندو د جمعیت علما اسلام مزاج تحقیق کول او د تحقیق نه بعد بیا چې کوم دی نو فیصله ورکول او پالیسی اے اهل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن علامہ صاحب سوئی اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا خوږو عزتمندو موږ حقیقت پسند خلک یو او موږ به د هر شي حقیقت ته ځان رسو نو د هغې نه بعد به موږ یو پالیسي ورکو یو پروګرام به ورکو نو خوږو عزتمندو چې مخې ته راغلل هغه د فیصل خالد صاحب په شکل کې راغلل چې کوم قادیاني مردار یا چې کوم دی نو په قومي اسمبلی کې دا نوي قانون سازي چې کوم دی یا خوږو عزتمندو داسې قسمه نور ډېر واقعات وشو چې هغې تذکره به حضرت امیر صاحب په خپل بیان کې تاسو ته وکړي د دې متعلق قائد ملت اسلامی وفرمایل چې په 7 ستمبر په دې عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کې به موږ خپل پارټۍ خلکو ته پاکستانی قوم ته او عالمي دنیا ته دلته نه یو پالیسي یو پروګرام او یو پیغام به ورکوو موږ دا ورکوو د خپل طرف نه په 7 ستمبر باندې چې دې ایجنټانو د یهودو ایجنټان چې کوم په پاکستان کې ناست دي هغوی عالمي قوتونو او عالمي ادارو ته دا اعتماد په پاکستان کې 2% خلک د مذهب او د مسلک او د مولانا فضل الرحمن په شا ولاړ دي باقي ټول د دې نه بیزاره دي او دا زموږ په شا ولاړ دي خوږو عزتمندو دا اعتماد ورکړی دی چې پاکستانی قوم د ختم نبوت د قانون په شا باندې صرف 2% ولاړ بقایا خلک د دې نه بیزاره دي زموږ په شا ولاړ دي 7 ستمبر چې کوم ختم نبوت کانفرنس را روان دی په دې کې به موږ عالمي دنیا ته دا خبره ښکاره کوو ایجنټانو تاسو ته غلط پیغام او دروغ پیغام درکړی دی پاکستان کې د عقیدې ختم نبوت په شا باندې 2% نه 100% مسلمان او مسلمان قوم چې کوم په شا د مولانا فضل الرحمن صاحب په اوږه باندې ولاړ دي او د هغوی ملا یې مضبوطه کړې ثابتوو به که نه انشاءالله په 7 ستمبر باندې زموږ پیغام دا دی ورونو عزتمندو چې چا سره سیکل دی په سیکل جنډه ولګوئ چا سره موټر سایکل دی په موټر سایکل جنډه ولګوئ چا سره موټر دی چا سره رشقه ده هر سړی په خپله سورلۍ باندې جنډه ولګوئ او د جمعیت علما اسلام پیغام د ختم نبوت د ناموس رسالت دغه پیغام تاسو محلې محلې گلی گلی اجری اجری دکان دکان بیٹک بیٹک حتی که د هر کور دروازه وټکوئ لکه یو خیرمار چې خیر غواړي او دروازې ټکوي وګو عزتمندو د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام د ناموس د تحفظ دپاره دا ټولې دروازې وټکوئ که خلک هر څه وایي خو خوږو عزتمندو تاسو به د دې حق ادا کوئ انشاءالله ادا کوئ به که نه انشاءالله نو خوږو عزتمندو په 7 ستمبر باندې به مردان نه څه پاتې کېږي که ټول به راځئ مفتی صاحب صوابۍ کې خبره وکړه دلته ونه کړله نه یوازې به راځئ که ملګري به هم ځان سره راولئ ډېر ملګري به داسې هغوی به تلل غواړي یا جذبه به ډېرې ورکوئ دا یو ملګری به ځان سره د څو ملګرو کرایه ورکوئ د خیره سره 5 کسانو به ورکوئ یاره که تاسو 5 کسان هر سړي په ځان باندې واجب کړل انشاءالله په مردان کې به په دې ورځ کې څوک هم پاتې نه شي ښه الله دې تاسو تل آباد تل خوشحاله عزتمند لري نه هغه خو به تاسو راولئ امان شاه صاحب وایي چې دا کسان خو ډېر کم کړل د عمومي رکن خدای وي چې هغه 60 کسانو نمایندهی نه 5 نه 15 به راولئ انشاءالله چې کم د عمومي رکن دی دا چونکې ماشاءالله ماشاءالله دی به 50 کسان به څه نوم دی دی مصطفی کمال یو باقي چې کمال والا سړی ښه خوږو عزتمندو چې کوم د عمومي ارکان دي
کم سے کم 25 کسان به دلته کې راولي ښه انشاءالله. خوږو عزتمندو، زه بقایا نور تقریر نه کول غواړم، خو صرف دکه یو التجا او درخواست تاسو نه کول غواړم چې په 7 ستمبر باندې به خوږو عزتمندو د ژوند تمام اکټیویټیز به چوټي وي. صرف په هره ګلۍ کې به د ختم نبوت نعره به وي او د دې آواز به وي او نعرې تکبیر به وي انشاءالله العزیز. کوئ به که نه انشاءالله العزیز؟ محنت به کوئ که نه انشاءالله؟ الله دې تاسو تل آباد، تل خوشحاله، تل عزتمند، کامیاب او کامران او په هر میدان کې مو الله رب العزت سربالا لرئ. او ضلع د جماعت خصوصا د حضرت شیخ صاحب، د حضرت مولانا مانا شاه حقانی صاحب او د تمام د ضلع د ټیم د تحصیلونو او د پی کیز د عمراو د نظماو د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې په دې ګرمۍ کې په دې سختو حالاتو کې دومره عظیم الشان اجلاس د هغې انعقاد وکړو، د هغې له ترتیب ورکړو، د هغې اهتمام یې وکړو. الله رب العزت د ټولو مشرانو جوړۍ د خیر او برکتونو نه ډکې کړي.